جی کتونکو څنګه چې تاسو کتې شې د ټیم کې مونږه په پیښور شهاباد روډ باندې موجود یو د میجر حجره کې دلته کې راپواج پاکستان موومېنټ تنظیم سازي و د هغې حوالې سره به مونږه میجر صاحب سره هم خبرې کوو په تنظیم سازۍ کې چې چا شرکت کړی دی هغوی سره به هم خبرې کوو او د دې افواج پاکستان موومېنټ باره کې به د هغوی نه تپوس کوو چې دا څه شی دی. جی راځئ. نن را غونډه زموږ د تنظیم ابتدا وه. د تنظیم مقاصد خولو موږ خپل کوشش وکړه چې موږ خپل مارکرو ته کوم چې زموږ د تنظیم عهدهداران دي په مختلفو ډسټرک کې په تحصیل لیول حتی چې د یو کلي لیول پورې هغې ته موږ خپل مقصد ظاهر کړه. د دې نه پس به مونږه ته هم د دې مقصد دپاره د ډېر سخت محنت ضرورت وي. مونږ ټول ملګري به په خپل وس او طاقت سره ډېر محنت کوو چې مونږه د دې قوم د خپل قوم چې مونږ په ډېر تیغ طریقې سره خدمت وکړی شو. مونږ د خپلې ادارې نوم کوم چې حاضره وخت کې په څه معمولي خدشاتو سره د یو بل پړونو کې دي چې دا ترې وباسو او په خپلو کې مینه محبت هغه شان شي کوم چې د دې نه مخکې د خلکو خپلو ایجنسو سره تعلق و. زه دې خپلو وروڼو ته دا وایم چې دا ایجنسی څه غیر نه دي، دا هم ستاسو وروڼه دي، ستاسو بچي دي او ستاسو د مقصد دپاره دی کار کوي. تاسو د دې د مقصد دپاره اوس عوامو ته ننوځئ او ورته ووایئ، د دې خدمات ورته اجاګر کړئ، د دې دا شهادتونه، د دې دا شپه ورځ محنتونه په دې باندې پوه کړئ او دا ورته ووایئ چې دا هر څه ګورې ستاسو دپاره دي. زموږ نه ګیر چاپېره ډېر خراب او ډېر خطرناک دشمن پروت دی. د هغې ډېر خلک په مونږ کې هم کار کوي او زموږ خلکو لا هغې غلطه لمسه ورکوي. تاسو مهرباني وکړئ هغه لمسه په هغه خلکو کې ختمه کړئ او بیا دا پاکستان په هغه طریقه کې چې په کوم نوم دا د قائد اعظم رحمت الله علیه مرهون منت او د علامه اقبال رحمت الله علیه د خوبونو په تعبیر کې راغلی و، راځئ چې ټول لاس ورکو او د همغه شان کو څنګه چې دا مخکې و او هېڅوک زموږ په ورورولۍ کې د ایجنسو او د عوامو ترمنځه څوک شیطانت ته پرېنږدو او نه پکې څوک د شیطانت طاقت ولرلی شي. زه امید لرم چې زما ټولې خبرې تاسو ته در ورسېدې. زموږ مقصد د دې خبرو د کولو نه نو، زموږ مقصد دې خبرو ته عملي جامه پهناولو نه و. امید لرو چې دا جامې به ورته موږ واغوندو. ستاسو ډېره ډېره مهرباني د راتلو او د دې وخت د ایستو چې تاسو موږ له راکړه او تاسو پکې موږ له یو مقام راکړه یا موږ هم پکې عهدهدار کړو. یا الله د کوم کار دپاره چې ستا په امر موږ رالو پروردګاره دا کار زموږ نه په ډېره ښه طریقه سره واخیستی شي. نن موږ د عطاالله خان په دیره کې چیف چیرمین زموږ د افواج پاکستان موومېنټ په دیره کې راغونډ شوي په دې سلسله کې چې یو ورورولي جوړو د ملک دپاره. انشاءالله په دې باندې زموږ فخر دی چې دا زموږ ملک دی، په دې کې الله موږ پیدا کړي یو او په دې کې به مرو او سره د قربانو به انشاءالله مرو. څنګه چې د ملګري خپله خبره وکړه چې په دنیا کې څومره مسلمان ملکونه دي ټول په نمبر ووالي شو، عوام یې ورته بلوکه او هر ملک یې ووالو، لیبیا یې وواله، عراق یې ووالو، افغانستان 40 کاله وډزېدو،
دا ټول مسلمانان ملکونه زمونږ تس نس کو او نیسې نابود کو او دې کې د ټولو عوامو د هر ملک د عوامو لاس ته په غلطه پراپیګنډا باندې داسې پراپیګنډا نن زموږ په پاکستان کې روانه ده چې افواج پاکستان دا وکړو دی وکړو نو چې دغه یادې چې کوم نشته نو چې کوم یې کړي دي نو هغه یې یاد کا د سن 47 نه راواله کومې قربانۍ چې را روانې دي او تر دې وخته رسېدو د قربانو وخت انشاءالله اوس راغی په دې ټول یهود او نصوارا خبر دي چې د قربانو وخت اوس دی نو په دې کې که موږ یو موټی نشو نو څنګه چې دا نور مسلمانان ملکونه تس نشو داسې به دا ملک هم تس نشي الله دې نه کړي خو چې تر کومې پورې یو پښتون یو مسلمان د پاکستان عوامي جمهوریت پاکستان کې یو ځوانم ژوندي وي انشاءالله دا خواب به د دې ځای ته نه رسي انشاءالله دا به فیل وي انشاءالله او موږ د دې ځای نه نن ورځې نه آغاز دی او انشاءالله تر مرګه پورې به موږ انشاءالله دا قربانۍ ورکوو پاکستان زنده بسم الله الرحمن الرحیم زه مرکزی جنرال سیکرټري مولانا اسماعیل شاکر سره راځئ د اپر دیر سره تعلق ساتم نن زمونږ دلته تنظیم سازي وشوه د افواج پاکستان مومنټ زمونږ د افواج پاکستان مومنټ دا طریقه کار دی او دا به کاری چې د ادارو په منځ کې د عوامو په منځ کې چې کوم نفرت دی دا به انشاءالله افواج پاکستان مومنټ ختموي او د افواج پاکستان مومنټ به دا د منشیاتو خلاف به انشاءالله موږ به امن راولو موږ به مینه خورو موږ به محبت خورو جی عوامو له څه پیغام ورکوي عوامو له دا پیغام ورکوو چې الحمدلله موږ چې نن په بلستان کې بیغمه خوب پراته یو نو دا د پاک فوج برکت دی د ادارو برکت دی چې هغه زموږ سره په باډورو باندې ډیوټۍ نه کوي او دلته موږ له امن راکوي نو موږ له پکار دی عوامو له پکار دی چې د پاک فوج سره مینه وکړي محبت وکړي د هغې سپورټ وکړي الرحمن الرحیم زما نوم نصر الله دی او میجر صاحب او ارشاد الله صاحب په وینا باندې ځوانه موږ د تنظیم جوړ کو افواج پاکستان د دې منشور دا دی چې څومره په علاقو په محلو کې څومره مسایل دي د خلکو د کم یو اختلافات کور په کور جوړ شوي دي انشاءالله زموږ دا منشور پیله دا دی چې ځوانه ورور په ورور جوړو او کورونه به ځوانه آبادو چې څومره مسایل دي د جرګې په شکل باندې به ځوانه موږ دا حل کوو او د پاک فوج په شانه بشانه موږ ورسره ولاړ د افواج پاکستان مومنټ کوم مقصد چې دغه دی چې کوم زموږ د اختلافات دي د فوج او د عوامو په ړونو کې پیدا شوي دي نو انشاءالله زموږ پیله دا کوشش دی چې موږ به د افواج پاکستان او د عوامو په ړونو کې به ځوانه امت جوړو به د فوج د ادارې نو انشاءالله زموږ به دغه کوشش چې د عوامو څنګه چې مخکې ځوانه تمه لره به د فوج له لرله هغه شاندې ځوانه خدمات او دغه به فوج کوي او عوام به هغه شاندې شانه بشانه به فوج سره خپل ولاړ به پښتانه یو مونږ به یو موټی کېږو مره چا په خبرو کې راځي چې دا آرمي زمونږ دا کوي او زمونږ دا کوي چې دا پولیس نه وی مونږ به روټۍ نه به خوړلې چې دا آرمي نه وی تا والله کې کور کې شپه کړی وی چې پولیس ته هم زمونږ ورور دی چې آرمي ته هم زمونږ ورونه دي چې دی جنسۍ نه وی دا پاکستان به دی نو صدام وګورئ ملک کې ورته خلکو ګوتې وویل انتشار جوړ شو ورشه څه شو عمل څه شو عراق تباه برباد شو مره چا شیطانۍ منئ آرمی سره شانه په شانه ولاړ پولیس سره شانه په شانه ولاړ سی ډي ډي پی ډي ډي سپیشل برانچ ایم آی ایس آی دا ټول زموږ وروڼه دي زه بیا هم وایم چې دې سره حق آزاد ولاړ او هر انسان له پکار دي چې دې د آرمی سپورټ وکړي ولې چې دې ملک کې موږ ته مطلب اسرائیل انډیا امریکا دا دې کې خلک رانه نویستي د شیطانۍ په طریقه باندې ډالر یې ورکوي بیا به زموږ عزتونه نی جماعت کې به موږ نشو کولی زموږ مور خور دا به بېبردي کېږي د ټولو خبرو ته سوچ وکړئ موږ به یو موټی کېږو پاکستان زنده آباد پاک آرمي پاینده د میجر ارشاد صاحب او د ریګړو ملګرو که د الله نوشیر دي او که د کې پي کې د هر سیمې دي موږ د هغوی شکریا ادا کوو چې موږ سره په لنډ تنګ وخت کې شرکت وکړو او دلته رالله موږ دوی سره جي شانه په شانه ولاړ یو موږ د آرمي د څلورو واڼو جرنیلانو شکریا ادا کوو چې زموږ مشرانو له دې اجازت ورکړه چې یو تنظیم جوړ کړي موږ دا تنظیم جوړ کړو موږ د هر سکیورټي ادارې شکریا ادا کوو موږ ورسره شانه به شانه ولاړ یو او بیا کې پي کې پښتنو خو جي یو ریکارډ قایم هم دی په هر جنګ کې ورسره ولاړ دي په هر محاذ ورسره ولاړ دي په هر مشکل کې ورسره ولاړ دي موږ د خپلو ټولو ملګرو شکریا ادا کوو که زموږ خویندې میندې دي که زموږ بچي دي که زموږ مشران دي موږ په فوج باندې قربان یو
او خپل قربانۍ ته هر وخت تیار یو ځکه چې زموږ ډېر شهدا دي دوی د شپې په باډرو څوکۍ کوي موږ ښه په آرام خوب کوو چې کوم خلک د فوج او د عام ولس ترمنځ دغه جوړوي نو هغوی له څه پیغام ورکوي هغوی له خو به جي موږ کور ته ور به ډبو دستک په ورکو ورځو به جي په جرګه باندې دی خو هغوی به موږ پې یو ځکه ډېر ناپوهه خلک شته جي دا سکیورټي ادارې دي نو موږ یو دا پاکستان دی نو موږ یو چې دا نیجي دي هېڅ هم نشته جي هر څه به نست او نابود شي ځکه چې دښمنان راغلي هغوی خپل کوششونه کوي د انجیوزګانو په شکل کې راننوتي دي د نور شکلونو کې راننوتي دي هغوی افواګانې خوري د فوج خلاف د ادارو خلاف موږ به د هغې مخنیوي کوو موږ به په جرګه ورځو یو بار نه 100 بار به ورځو دې کې به جي زمونږ واړه به هم منډې وایي مشران به هم منډې وایي خویندې میندې به هم دې تنظیم کې ویلو هغوی به هم منډې وایي کور ته به ورځو انشاءالله پیغام به رسو چې زمونږ فوج زمونږ ادارې زمونږ د محافظان دي او زمونږ حفاظت کوي دوی څوکۍ کوي او موږ خوبونه کوو نو موږ به جي دوی سره ولاړ یو انشاءالله او هر غړی کې به دوی سات ورکوو پاکستان زنده باد پاکستان فوج زنده باد افواج پاکستان مومنټ دا یو ډیر کشته تحریک دی او ان شاء الله دا سونه په سوشل میډیا چې دا مختلف سیاسي پارټي چې کومه دا سوشل میډیا باندې د پاک آرمي خلاف پروپاګاندا کوي موږ به ان شاء الله دغه مخنیوي کو د خلکو ذهن سازي وکړو او بل دا ز اکثر لدا وایم چې زلزلہ راشي که سیلاب راشي نو پاکستان آرمي د نورو سکیورټي چې زمون کوم ساتي په غرونو باندې په دشت باندې چلته پیریان هم نو پاکستان فوج ازيري نو زه دې ته دا ریکوست کوم خاص کر چیف اف آرمی سټاف ته کور کمانډر پېښور ته چې اوس هم عوام په تنگسیا کې دي په تکلیف کې دي د پولیس ډپارټمنټ چې کوم د سیاسي خلکو د دې د تبادلې کوي او دغه کوي او د ظالم د مظلوم جوړ کوي او د مظلوم د ظالم جوړ کوي د دې مخنیوي پکار دی زه پاک آرمی ته دغه کوم چې پاک آرمی دی دا زمونږ سکیورټي اداره چې د کم پولیس نو د په خپل اختیار کې والی او د سیاسي خلکو له نه ور کوي نه چیف منسٹر ته ضرورت شته نه پی ایم نه ته ضرورت شته د ملک د جوړولو چې د عوامو لپاره مې سوکو د ملک لپاره سکم نو دی له دا پکار دی چې دا پاکستان آرمی چې دا پاکستان پولیس خاص کر د کې پی کې پولیس چې دا دی په خپل اختیار کې والی او سیاسي تبادلې بالکل بند کی پولیس دی مکمل ځان د پاراغه خلک راولي چې بیا په د مختلفو نورو پارټو یا نورو شهري عام کم چې شریف شهري دي نو هغه په دي دغه کوي خرابي او مختلف دفعې په جوړي او دغه کوي چې دا سلسله ختم شي ان شاء الله د پاکستان 24-25 کروڑ عوام چې دي د خپل پاک آرمی سره ان شاء الله هر وخت شانه بشانه د خپل انټيليجنس ادارو سره ایم آی فایو آی اس آی ټول سره ولاړ دي ان شاء الله دی بم زمون کار کوي او موږ هم د دوی لپاره کار کوو دا زمون یو مشترکه عمل ته وطن دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه باندې آزاد شوی دی ان شاء الله زمون ملک دی الله پاک اسلامی قانون راولي او صدارتی نظام دی جوړ شي تاسو چې څنګه وینئ نن د افواج پاکستان موومنټ د خیره شروعات شو د میجر صاحب په سرپرستی کې دا زموږ مشران دي او زموږ کار دا دی چې د خپل افواج چې کوم سوشل موریلیټي دغه به حل د خلکو د افواج پاکستان منځ کې چې کوم دا مس انډرسټینډینګز راغلي دي سو سیاسي معاملو د لاسه چې هغه صفا کو نور په معاشره کې د منشیاتو خاتمه او څونه چې ذاتیات کېږي د هغې مخنیوي وکړو په یو سوشل طریقه باندې نو زه د میجر صاحب ډېر غټ تایید کوم چې ماشاءالله دا یو کار خیر روان شو او انشاءالله دې کې به مونږ ټول خپله برخه اچو جی کتونکو څنګه چې تاسو وکتل نن د افواج پاکستان موومنټ تنظیم سازي وه د عوامو او د افواج ترمنځ چې کوم تضاد پیدا شوی دی د هغې ختمول اصل مقصد دی د دوی کیمرامین طفیل احمد سره ریناګل پیام خیبر پېښور